أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الهمزة مکی سورت تے دودیرشم دے رستو د سورت قیامینا. مخی صورت کی اصول د کامیابی ذکر کړو، نو دلتا پدې صورت کې زجر بورکی پا اوصاف قبیحو باندې. په صورت کې ترغیب ورکی دیتا چیزان دا اوصاف قبیحو نو ساتي، کم چه باطل پرستی داغی کے بد خصلتون دی. نو پدې صورت کې د صبر بیان دے او حالت د منکرینو او زجر دے په صفات قبیحو باندې. و صورت کے نخیری د باطل پرستو. ویل لکل همزة لمزة ہلاکت تے د ہر هغه چا د پارا چې غائب لټون کې دی او اشاره کون کې. ویلن ہلاکت تے ورلا یا ویلن ویل کېږي د جهنم کند دا چې دا غینم ویل دی د جهنم کند دا دا چا د پارا همزا چایب لټون کې دی غیبت کون کې دبل لمزا اشاره کون کې تانه اور کون کې دی مخامخ. همزا لمزا یو وی پشیشا عیب لټئی پشیشا غیبتونه کوي او لمزا لمز کوي اشاره کوي مخامخ. دا دواړه د تکبر د وجې نه کوي، د بل غیبت کوي د بل سپکوي خپل درنه وي چې دا صفت په جا کیې نو داغه د پاره هلاکت ته. دا صفتونه چې بچا کیې نو داغه د پاره د جهنم کند ده. او مزا عیب لټون کې دبل غیبت کون کې دبل لو مزا اشاره کون کې تانی اور کون کې مخامخ اشاره کوي. کله چې ورتیریږي څوک ورتیریږي نو دیو ته اشاره کوي، شونډه بوسه کوي، ورزي وایي، لاسونو باندې اشاره کوي، سترګې وایي. دیتا وی لمز و توی اشاره کئی مخی ویلیو یتغامزون و اذا مرو بهم یتغامزون او کلچ ورتیریگی پدیبانی حق پرستو. مومنان موحدان ورتیریگی نو دی پسی اشاره کئی، شنڈ بوسے کئی، اشاره کئی، سترگی وی، وروزی وی.
کلا وخپل باندې ورتیریږي او موحدین مؤمنان ناسی نو دی لګیا اشاره کې یو بل اشاره یاران خو ناستی وي عیب وین کی دی عیب غیبت کون کی دی غیبت بارے کې همخ کې ډیر ویلی کله ویلو غیبت مکوئی مومنانو صفت داد غیبت بنا کئی غیبت کول داسی دی لکه د خپل مړ رور غوخي خوراک مخکې ویلو ایحب احدکم یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه آیا خوخی تاسو نه یو تن چې ودی خوري د خپل مړ رور غوخي نو دا خو بدی ګڼئ نو چې دا بد ګڼئ نو دا غیبت کولې د هغې نه بد دي نو غیبت چې سړی کوي نو د هغې نور احادیثو کې زیات سزاګانې او زیات ګناه د هغې ذکر شوی دی نو ویل لکل همزة لمزة لمزہ تان ور کئی بہتان تڑی غیبت کئی چغلی کئی دا ټول صفتونه د هغه چا دي چې هغې د پاره دنیا کې هم تباهي ده نو په آخرت کې جهنم کنده ده ورله دې تانې ورکوي مخامخ سړي باندې دروغ وایي خلک وایي غړېدلو سترګو باندې دی غړېدلو سترګو باندې دروغ وایي پروغ سترګو کې دې سخکو اچي وایي بالکل مخامخ وي او شرم ولنه ورزي سړی وزان پورې اریان شي چرګه زه نو ما دې چې کومې خبرې کې زه د سره اړو خبر نه دی بلګي ولې ته نه وېسو تا دې چل نه کاو تا داسې نه وې سړی به حیران شي دا څه وي نو کله غیبت کوي کله بهتان وي یو سړی ته پوسو کو چې یو سړی دی پاغه کې یو کار شتی او ته بیانې نو دا غیبت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل آو یو سړی دی یو کار په کشتی داغیخ کار کول داغی ویل بیانول هغه بد غنی ذکرو کا اخا کا بما یکره وی دې ته غیبت وی او چې نه پکې نو بیا وی فقط بهتا نو بیا خو بتا بهتان وتړو بهتان خو بیا هغه نه بل غټ ګناه ده غیبت جدا ده بهتان جدا ده غیبت دا ده چې یو سړی کې څه خبر اشتی خو هغه د هغه کار کېدل بد غني او ته بیانې نو د غیبت وی داغه تذکرہ سره بد غني او ته بیانې نو د غیبت وی مخکې تیر شیو ظالم بادشاہ دې دا غیبت کولې شي مطلب دا هغه خبره چې خلکو ته نقصان رسي هغه بیانول شي یا مبتدع ده بدعات کوي د دین خلاف د پیغمبر خلاف نور خبرې خوري چې په دین کې نشتی هغه خوري نو دا غیبت سره کولای شي چې خلک د ځانو ساتي چې لګه ده په ګوره کې خلکو هزار ور کوي او بل ده معاشره کې خلکو له نقصان ور کوي دو نمبر شیخ خرسي ملاوت کوي ناب تول کې کمې کوي دغه خبره کار کولای شي هغه پلان کې دکاندار هغه دا چل کوي دو نمبر شی په ایک نمبر شی په بدل کې خرسي په قیمت باندې خرسي یا هغه ملاوت کوي ارشي کې چي کوي
دا ملاوت چې کوي نو دا خلقو ته نقصان دی، دا بیانول شي، دا سودی تذکرہ کول شي، لیکن چې اوس خلقو ته نقصان نشتی، یو سړی خپل یو عمل له او هغه د هغه ښکار کېدل بد غني، دا یې تذکره بدی غني او ته بیانې نو دې غیبت وای، او چې نه پکې د ځان پوس پسې جوړه ناغه ته بیا بهتان وای. نو ویل لکل همزه لمزه علا کته دارا چا د پانا چاغه بلټون کې ده، پشیشا خبرې کون کې، پشیشا غیبت کون کې ده، الله مزه او اشاره کون کې مخامخ، تانه ور کون کې ده مخامخ، مخامخ سړی په سترګو باندې درو وای، مخامخ درو وای، یا دې لګیا ده حق پرستو پسې د اشاره کوي او د سترګې وای سپکاوي کوي. الذي جمع مال وعد دا غسړې چې جمع کړي دي مال لرا وعد دا شمار کړي دي، یاد د کار دا ده جمع مالن چې جمع کوي مال لرا وعد دا شماري مال جمع کوي او ځال بار بار جمع کوي، بار بار شماري مال جمع کړل بار بار شماري کم خو نه چوچتا وس شمار کو سبای بیا شماري بل ورځ بیا شماري. الذي جمع مال وعد دا یو مطلب دا، دویم مطلب دا الذي جمع مالنا چې جمع کوي مال را وعد ده او تیار اګړي د تیار اګدي د پاره د مقابله د توحید د موحد، د موحد د مقابله د پاره خو دې تیار. کله با داسې خبر راځي د جماعت خلاف کې، د مدرسې په خلاف کې، د مولا په خلاف کې خبره چې راځي دی کې بس د مال لګو د دغه سړی د پاره د اسلام په خلاف کې دې لګیا ده کار کوي دغه لپاره مال خو دې مال دغه لپاره لګي چې د اسلام په خلاف کې د کار وشي، اسلام دې بدنام شي، اسلام دې خطا شي، اسلام دې خلقنا او استشي، اب دې باندې ډېر شي لګیا دي کار کوي او زمونږ راغی سره تعاون دی، خلک لګیا دي او ستانه د اسلام منګ لري کو دا یو خدزا ز سره امداد کوم، تعاون د سره زم کوم. د دغه کم خلک چې د دین دشمنان دي، د دین دشمنی کوي، څوک دي يهوديان دي، نصرانيان دي، قادیانان دي، نو موږ لګیاو د هغه سره تعاون کوو. باندې تعاون داسي چې زما او استاد په ذهن کې خدا راضي نه چې دا تعاون ده، لیکن هغه یې تعاون دا کوم چې دا پیپسی میپسی دا یو ش کوکا کولا او غیره دا بلا متر دي پدې کې مستقل یو حصہ دا چې هغه د مسلمان په خلاف کې استعماليږي، د اسلام په خلاف کې استعماليږي. ما تاسو کو هغه وی الکه چنده راکا، نو چنده په ښکارا باندې نه غواړي، چنده راکا زپه ګولې اخلم تا په ولم دا نه کوي، نو سکی دغه شی ایجاد کو دغه راول دلته یې خرسي مسلمان لګیا دی او یها دا کپشل روپۍ ده نو 2 روپۍ ته زما استاد مقابله د پارزي مو یا دا 2 روپۍ به کې واخلا ما په ولې ودا واخلا تعاون ما او تا کو دا د اسلام خلاف کې لګیا دي هغه کارونه کوي او ما او تا د هغه سره تعاون کوو، چنده به ما او تا ولم ورکو ما دا په واخلو دغه شی چې ته اخره دا د هغه سره تعاون دی په دغه کې دا ما او تا کوو، انور به هم کوي لیکن ما او تا هم کوو. قادیانان دي د مسلمانانو خلاف کې لګیا دي دا غي ډیر شي سيزونه دي
شیزان دیو د شیزان چې څومره کپنی دا څومره سيزونه یې داغي دا ټول دا چې ما او تا اخلو نو داغي سره موږ تعاون کوو دا په سما طرف نه واخلخه د صد لپاره د اسلام بیخکندی تکه نو دا په سما طرف نه تعاون چندا واخلا علي گیا دي دلته کې بازه کاټنی دي قادیانان جوړي او زمونږه د دې علاقه چې سمرا دا باغونه دي داغه لپاره راضي بازي کپڑے داغو دي کاټنی جوړي خرڅي او دلته بګه منګه شلتالان دي مڼي دي یوسدي بلسدي دا سيزونه پکې منګه اخلو لیګو کدا دا کاټن چې تا اخلي نو دا ولي اخلي دا بل ولي ناري دا کم چې د قادیانیت اخلي نو دا ته د غسر تعاون کې پدې باندې چې څوګه ته د دین خلاف کې تا کشي راغستی دا ګینتري راغستی دا زه سره تعاون کوم ښا منګل یو خپل دشمن پیړو خپل دشمن لا طاقت ورکو اغله ودا ورکو حکم چې زموږ مسلمانان دي هغه خیر ده کمزور دي مال به کمزور ای هغه شان بنئ لیکن داغي هغه مال استعمالي کی د دین په خلاف کې او زموږ مسلمان هغه مال کې استعمالي کی ناغه د دین په خلاف کې نه استعمالي کی نو ما تا دا غیر دینو سره د دقه يهوديانو سره د دقه کافرو سره ما او تا لګیو تعاون کو د دغه قادیانانو سره داغه ستم تعاون داغه ډیر شي سيزونه دي ډیر شي مصنوعات دي کم یو شي چې اخلي نو زموږ مسلمانان دي چې داغه د داسې شي نشتی چې هغه کې د کافرو خلاف کار کول کیږي لیکن الته هغه داسې دي چې هغه چې سکه نو د خپل د دغه بيدینۍ د پاره کوي او د مسلمانانو د بیخکندۍ د پاره کوي څومره چي دي لګیا دي بعضي چینل امداسي دي کم چې د ټي وي چینل دي پای کې بعضي داسي دي اج ته استعماله فائدې هغه تزي او هغه زمنګ په خلاف کې استعمالي هغه فائدې هغه تزي ما دا خو نه پوهیږم په دې قصو باندې یو سره دې نیټ استعمالي نو هغه کې کدا هغه د دغه قادیانانو د دغه يهوديانو هغه سيده استعمالي نو په دې کې څنګه د دین په خلاف کې ست فائدہ دغه داغي ستاون داغي سره تعاون دي چې هغه لګیا دي د دین خلاف کې کار کوي هم داغي سره تعاون کوو دې باندې هر سره نه پويږي دغه چینل چې چلیږي ناس نه چلیږي دې باندې هغه ته پیسې ملاويږي څومره خلک چې ګوري نه داغه په سر باندې هغه ته پیسې ملاويږي یو پیسې دې ملاويږي یو پیسې زما اوستا د دین اسلام په خلاف کې ول استعماليږي دا سيزونه سره ګوري نو وای سوي تو راشه ما اخروي منګه ما هغه یو مسلمانان یو هغه له ورکو راشه منګ باندې اوروا الذي جمع ماله وعدد دا غسړ خلق دي چې جمع کړي مال لرا وعدد او شمار کړي دي یا دا غسړ دي چې جمع کړي مال لرا وعدده او تیاری خوده د پاره د مقابله د توحید د پاره د مقابله د موحد د پاره د مقابله د اسلام مقابله پی کوي یحسب ان ماله اخلدا د خیال کیدا چې د مال به د همیشه کی د مال به د همیشه کی مال را سرای زبا همیشه يم او مال چې چا سره وو ډیر خلک شیخ خلک تیر شي دي کم یو داسې وو
چې هغه همیشه د پاره قارونو ډیر مال وسره پاتې شو بادشاہان تیر شي دي هغه پاتې شوی نه دي لاړل که قارونو که فرعونو که حامانو که نمرودو که بلو که بلو سمرا مالداری تیر شي دي مال صحیح حفاظت ولو کو مال بچ کړو نه سخلقو یو ملک دی پاغي ما اقات راغې ا بادشاہ سره ډېر شی مال وسره دی هغه وی ک ماته د یو وګي په مقابله کې د سرو د سپینو د لالو جواهرات د دې په مقابله کې ماته یو وګي غنم ملاوي دی نو زما ملک زما قوم هغه بدلوږي نه هلاکې دو هلاکی کی زکا دغه سره دی سپین دی لالو جواهرات دی ملغلری دی دا خوڑه کی نه سره دی مړ کېدو دغه بادشاہ مړ کېدو لا ځان ته پس کاسه کې لالو جواهرات خود دی زنن مرم په دې باندې مرم چې دا هیڅ کار نه کوي ښا مال باندې کار نه کیږي مال دې څه چلو سره کې مال دې سو پورې لری کړي نه نو فائدہ نه ملاويږي دا مال دا څه شی دی یو سړیو ودا خوشی دی وې څنګه ویرالم مانزله جمعات تا اولنی سب کې زینو یو تن لمه 10 روپے راغسته ور میکړې ولا ما دا واغلا ماته دا زې پرې دا زمخ کې اولنی سب کې کینم هغه یو کړم چې کله د سره پیسې وینو شاته وې او چې پیسې د نه لری شوې مخې تراغلې پیسې د سره مخې ته نشي راتلې پیسې نه وې مخې تراغلې پیسې لاړې تراغلې مخې ته نو چې کله پیسې د سره نه دا حال وي نکیږي ترقی به نشي کوله دین کې مخې ته نشیتله ترقی به اعلی کې د دین مینا د دغه مال مینا محبت هغه به ځنه او باسي او د دین مال د دین مینا محبت هغه به زړه وردن نه کی اله بکار کیږي دواړه مینه دا ځوځي کیږي نه چې هم دې هغه کې هم دې دا کې دا نه کیږي یحسب ان مال واخلدا دې دا خیال کوي ګمان کوي چې دا مال به دې همیشه کی مال دې همیشه کولې نشي ښا نو مال دې داسې چې کله یو سړی سره نو کار پین کیږي ډوډۍ سره په مړیږي نه په مال باندې کمال و سره ده نو د تند نه ماتيږي کله د دم دی وګه شوه ده او مال و سره ده ډوډۍ نشتی دی مړیږي نه سو پورې دا پیسې دی ورکړې نه پیسې ورکا ډوډۍ بستا کور تراشي ډوړې ورکا ستا جیب ته ستا لاس ته ډوړې راشي پیسې دې ورکړې ستا لاس ته او بولی شربت ته دا ستا لاس لراشي دا اوس کې لیکن چې پلاس کې مال دې پلاس کې نه ولې ورکو مې غونا چې ورکې نه د لوګې نه به مرشه د تند نه به مرشه پیسې خورکیږي نه پیسې خوراک کا شی نه ده دا به ورکې نو البا نور سيزونه تاسو ملاويږي او پاغي باندې بت بیا مړېږي خبرې ډېر دی بیا به ان شاء الله الله رب عزت مولا قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي